بابرکت مجلس کی میلاویږي. دا د والدینو لپاره لویه د خوشحالۍ ورځ ده. عزتمندو دا مجلس ډېر مبارک مجلس دی. په دې کې ناست لوی سعادت دی. د محلې والے له پکار دي چې څوک کورونو کې دي او یا په دې روډ په غاړه دي یو ځای بل ځای ناست جومات ته راشي. د مغفرت مجلس دی. دلته چې د دې ځای نه پاسو دی نه مخکې د دې تمامو انسانانو مغفرت الله رب العزت دا زه نه وایم، دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې یو ځای داسې ختم پروګرامي فرشتې د دې نه خلقه جوړي تر اسمانه پورې. اوس دا مجلس دا اسمانه پورې فرشتو دا ہے بغیر کې باغستی دا دونه مبارک مجلس دی. او چې کله دعا وشي دا فرشتې د الله دربار ته لاړې شي. الله رب العزت بس رد علما دې فرشتو نه تپوس کوي دې لپاره چې دا فرشتې پم گوا کی پرې خبره باندې دا فرشتې گوا کی. فرشتو ته وي فرشتو چرته تللی وای فرشتې وې زمونږ ربا مونږ دا ستلو استاد کلام ختم واغله مسلمانان راغون شو پای کې ناسو پسار ناسو فرشتې وې زمونږ ربا رضا مقصد دا چې ته وبخ الله گواشه ما دا ټول وبخ فرشتې وې زمونږ ربا دې کې یو کس داسې چې ختم لنو راغله دې کسانو کې چا سرکار هو دا تپوس لراغله هغه تناسو چې دې وزګار شي دو سره سوال جواب وکما. الله رب العزت بو تو فرمایي فرشتو دا داسې بهترین مجلس دې ناس دې چربم نا امید کیږي دې سره ما بخله عزتمندو دانن د ناظری ختم چې معصومان دې دالو د خوشاله مقدس قران کې الله فرمایي نبی علیہ السلام تو اعلان وکړه زما محبوب پیغمبره بفضل الله اے کتاب الله د الله په کتاب باندې او برحمت او د نبی علیہ السلام په سنت او طریقو باندې پدیر یو سړی خوشاله شي او خیر مما یجمعون دا بهتر دی دا سمه چې خلق راجم کوي. موږ خو د دنیا مال تا بینک بیلنس تا پټي واغستو او دارنګ بنگله جوړ کړ دې ته خوشالي دا غټ کار دی. عزتمنو د ټول نه بهتر دا دی چې ستابه چې قران وې ته قران وې دا کتاب قران مجید الله را لګړې دنیا ته دی د دې مور او پلار په ذمہ باندې فرض دی. قران کې الله وی قو انفسکم واهلیکم نار مومنانو ځانم بچکئ فلاحلو عیالم بچکئ د جهنم د اورنا هغه اور چې دای خشا خلق او ګټي دی. د دې آیات دلاندې مفسرین لیکي چې دا اولاد دینی تربیت دا فرض دی. څه دی؟ فرض دی په مور پلار چې دې بچی ته آداب او اخلاق وهي د قرآن وهي د پاره داسې ځای منتخب کی چې الته د بهترین طریقې سره قرآن ویل شي. دا جامعه مدرسه الحمدلله د دین لولو علما فارغ دي. دا مونږ چې تاسو ته ناسو مونږ د دې مدرسې پیداوار عزت مند دا مدرسه الله دی محله لور کړیا سنا تدریب راغلی و الله سو وخت پر اغسته وګورې ښا وس الله بیا کولا وکړه د عزت مند وګورې د دې مدرسې سره محبت وکړي د دې خپل بچیان راولې گئے د بار نه خلق راځي د کم نه راځي د بونیر نه او د چغرزو نه او د 400 نه او د سواد کسان پکې اوسم نو سره سبق وي د جباري علم ماسته بس څنګه هغه سبق څنګه نه وي
نو پکار دی عزت مندو چې خپل بچیان علم ته داخل کو حفظ ته داخل کو ناظره پی وایو ترجمه پی وایو دا نن چې د بچو ختم د ناظره دی دا خو یو سټیپو دی معصوم ګوره د قرآن مقصد دا نه صرف وو چې په ناظره د قرآن ختم کو جو سبق می پورا کو دا پورا کیږي دسی نه قرآن د الفاظ او د معنی د دواړو نوم دی قرآن الفاظ هم زده کوئ نو معنی به هم زده کوئ ترجمه به کوئ دا دواړه فرض دي او دې سره حفظ د قرآن علم د قرآن چا چې په خپل بچي حفظ وکړو لس کسان د کور د قیامت پر سکلا داغي فیصله د جهنم ته تلو وشي چې دی جهنم تلاړ شي ګناونه سوا دي شرک نه کړي ځکه مشرک الله نه بخي دی حافظ قرآن تبا الله وی د لس کس د خپل شفارس روس حافظ قرآن چې په پځ عمل کړي یو عالم حدیث کراوي سلور سو کسان بل ځان سره جنت ته بوزي سلور سو کسان عزت مند دا بچیان حدیث کی راضی د سړي د مرګ نه رستو د دغه پارا که صدقه ګرځي نو هغه سوسونه دي جماعت جوړ کړي مدرسې جوړ کړي دا صدقه جاره د ځای بچا ور کړي اوس نشته بني دنیا کې دې مدرسې دا په دا څونه عالمان چې پاره شوې دي لګیا دي په بونیر کې په مدارسو کې اکثر چې ګور دي مدرسې ته علماء به خدیره دلته سبقونه وایي د عزتمند دعا ثواب بای ترسوس دا کار شروع دی چا پکې ثواب استا عزتمندو مونږ او تاسو بنئیو او دې ثوابونه د دې نه بال ایمان پاره کې به نور ته سبقونه نور ته دا ثوابونه مترس نو یو مدرسه دا جماعت دی هغه جوړ کو علم دې کړه خلکو ته دی وو نیک بچے دی پرې خیره نیکو بچے دی پرې خیره ته د دنیا نتلې دا حافظ قرآن دا عالم قرآن بچے استا د دې د وجبتا ستا عمل نامه چې دا غو بندي کنا او جاری ښه دا به سیدانه کوي به وسلی کلی کی نه عزت مند عارف پیدا کو څنګه چې جان ځانونه چې تاسو ته وي چې د دې بچو تپوس کوي عزتمند پنځپیر شیخ القرآن سے وہ وی چې پلار می کله علم تکیر علماء نو چې کله ز مدرسې تتلم پلار به میرا سره تو نو چې چټه پورې براتنا سو نو چې چټي وسو بیا به لاس ته ونی عمر روان به نو سوچ وکړو چې خو سم راځم چې سورۃ یاسین په کې یاد کو تبارک الذی یاد کړه سورۃ ډېر پلان می دا ټول سورۃ یاد کو د قرآن دا چې څونه سړی سره فکر یې بچي الله ته داسې عالم وخېجو چې دنیا یې عزتمندو دا قرآن دا انقلاب د درسونو دا چې نه په دې علاقه کې چې قرآن راغسته شو چې چا ترجمه کوله وي کافر بشي ها سبا ته کافر بشي قرآن او څنګه غستل دا مهنتونو دا شیخ القرآن سے وې چې پلار د لاس ته نیولې او توبه سره الله ته داسې عالم پیدا کو چې د دیوبند علماء د پاره به بیا په خرو ها چې کوم ځای به ضرورت راته شیخ صاحب لګو عرب ورته مینت کو مونږ ته دلته ایثار شاه حرمین شریفینو کې به یو غټه تنخواه به دي مزي به دي اینه زمانه پر پښتنو ته پوس کیږي نه کوم او تاسو د دې بچو سره د سبق فکر روم پیدا شو مدرسې ترالو قاری سے آداب سے کو تراغه ما سلطان او بچیا نن د کوم سبق ویل راوړ قرآن څه څوک داسې پمون کې عزتمند ګره دا غفلت ته زموږ استادو نو پکار دا بچیان د دین با الله زموږ د پاره داسې صدقه جاری ال جوړي چې موږ د دې د سبق فکر وکړو په معمولی کارونو پاتې نه کو د مدرسې د استاد د دې مدرسې قدر وکړو د ترازو او د دې بچو تفوس کو عزتمندو سبب زما استاد بچی علی بخا دمو دې کته مدرسه کې اجتماع وا دین یو عالم راغله پولیس وو وی زمانه کچې وې کور بنگله پوښ شو
نو یا کټوای به ټوله واغسته جومات ته به یې وړی پای وخت کې څه 15 طالبان وو وی هغوی ته وایي چې لومړی تاسو وخورئ نو چې هغوی به ډوډۍ وخوړه هغه به بیا کور ته راوړه وایي زما نیا به قاریده چې زما په نسو باندې د طالبانو جوټه ونګولی دا وخورئ وایي زما نیکه ورته ویلي ثمرات به ویني هغه وایي زمونږ په خاندان کې 1500 عالمان دي اوس حافظان هغې د برکته یوازې په پاکستان کې هم نه په بیروني ملکونو کې مدارس دی په هغې کې هم استادان دي دا دیر د دې خال مدرسې مدرس و هغه موږ راوستی و د عزتمندو څونه چې زمونږ د مدرسې سره محبت چې دې به یې لاره ځو او دې ته خوشحاله شو شکر دی الله چې دا جامعه دا مدرسه په دې ځای کې ده نو عزتمندو د دې ثمرات به موږ تاسو ته رارسي که د دې خپل بچیان موږ راولېږل د علم دپاره په بچو کې عزتمند راوباسئ سبا موږ تاسو نه یو دا به زموږ دپاره صدقه جاریه که داسې نه ده موږ تاسو د دنیا په تعلیمونو پسې تاسو ورپسې کړو سبا به موږ نه یو الله د قیامت پر ورځ تفوس کې بیا به جواب دی سر به هم ټیټ نیولی او جواب به راسره نه عزتمندو عرض به دا کوو قرآن سره په خپله محبت دلته درس کېږي چې باید درس کېونکي نو او دارنګه خپل بچیان په دې باندې قرآن ووایو په ناظرۍ ووایو په ترجمه پې ووایو په دې بچو کې د حفظ دپاره یو بچی ورکړو د علم دپاره یو بچی ورکړو عزتمندو دا به زمونږ پیدا وي ځکه دا داسې صدقه ده چې بیا ختمېږي نه بیا دا سلسله چې هغې نورو خلقو ته جاري تر قیامته پورې بیا موږ ته ثوابونه رارسي او ما حدیث لوستلی و رسول الله وسلم فرمایي په تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او نورو خلقو ته یې ښیي نو پکار دی چې زموږ د قرآن سره محبت پیدا کړو شوق پیدا کړو او په دې خپلو بچو باندې قرآن سبق وایي په خپله که چا نه ویلې مشرانو هم ووایو که نه عزتمندو د قیامت په ورځ به دا قرآن زموږ خلاف بیا رپورټ کوي ګورئ که هم نه وي د قرآن سره محبت پیدا نه کړو دا قرآن به را باندې رپورټ کوي او که چېرې قرآن سره زموږ محبت و نو د قیامت په ورځ به موږ سفارش کوي قبر کې به را سره ملګری آخرت کې به را سفارش کوي نو دغه عزتمندو محبت د قرآن سره پکار دی الله دې ما او تاسو ته په دې خبرو د عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین